بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن زمونږ د نورانی او د تجویدی قاعده نهم نمبر درس دی. دینه مخکې درسونو کې مونږ نور حروف چې کوم نه جیم شین یا وغیرہ د دغه پورې مونږ بیان کړو. اوس نن ان شاء الله مونږ کاف، قاف، غین، خا د دې حروف بیان کوو چې دا څه طریقې سره به ویل کېږي او څنګه شکل لیده دی او څنګه د دې اواز دی. کاف ته د ګورئ، کاف او قاف او غین ټکی والا او خا ټکی والا. د دې څلور حروف نن بیان کوو چې دا په کومه طریقې سره ویل کېږي، څنګه به د دې اواز څنګه شکل لی او نوم یې څه دی. اوس ګورئ دې بورډ ته تاسو د دې شکلونه څنګه راځي او د دې نوم څنګه راځي. د لومړي حرف کاف، شکل، نوم، आवाज. ټیبل ما جوړ کو. د دې کاف شکلونه څنګه راځي؟ پوره شکل داسې یا پکې اکثر داسې می داسې پکې کړي، او دویم نمبر اول کې چې راځي داسې راځي، مینس کې راځي داسې راځي، داسې مخکې وروستو حروفو سره لګېدلي، او دارنګې اخر کې راځي داسې داسې. دا د دې شکلونه دي. د دې نوم څنګه دی؟ کاف، کاف الف مد فا، کاف. आवाज یې څنګه دی؟ کاف زبر کا، کا، کاف زیر کی، کا پیش کو، کا کی کو. اوس غلط आवाजونه پکې څنګه دي؟ کا، کا دا په زبر کې، زیر کې، کې، کی، کې دا غلط شو. په پیش کې کو غلط، کو غلط، او دارنګې کو غلط. دا پکې غلط आवाजونه شو. صحیح کا، کی، کو. دا د طریقې سره اوس ګوره دا شکل لري چې دی مختلف. دا په مثالونو کې مونږ وضاحت وکړو. ګوره ورته ښه پوره شکل لري راځي لکه ګوره یادکا، یادکا، یا زبر یا، دال زبر دا، کاف زبر کا، یادکا. نو کا आवाज یې مور کو، دا پوره شکل لري استعمال شو. ښه په دغه چې اول کې راځي کریمون، کریمون. کاف درا سره دلته لګېدلې دی، دا د دې شکل په اول کې استعمال شو. کریمون. خمینس کې یکتومو، یک تومو دیته وګورئ. یک تومو دا کاف مخکې یا سره او وروستو د تا سره میلاو شو. یک تومو. اخر کې راځي مالیکی، مالیکی. دې کې ګورئ دا مخکې لام سره او اخر کې چې کوم نه دی راغی. د دې طریقې سره د دې استعمال وشو په اول کې، په میانس کې، په آخر کې. دا کافو دې پسې بل حرف دی قاف. قاف ټکی والا دو ټکی په لپاسه هغه کافو چې ټکی په نه دا قاف. قاف د دې شکل نوم، आवाज
پوهیږئ شکل نوم आवाज پورا شکل نه دی قاف اول کې قاف مینس کې قاف داسې آخر کې داسې صحیح شو نوم قاف قاف الف مد فا قاف आवाज قاف زبر قا قاف زیر قی قا پیش قو قا قی قو غلط آوازونه قا قا قی 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 قو 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 دا غلط شو خپل आवाज صفا مزیدار قا قی قو صحیح شو د دې دا پورا شکل یو ځای کې خو صرف دام راغلی دی سوره قاف کې په اول کې راغلی دی قاف دا سره استعمال شوی دی یا من راق دا پکې پورا قاف راغی اول کې راځي قراء دا دی مینس کې راځي یا قتولو دیکھ مینس کې دا دی یا قتولو اخر کې راځي لکه ګورئ علق اخر کې راغی نو دا قاف چې کوم نه خبره وا دی بسې بل حرف چې کوم نه غین دی غین د دې اوس پہچان کو شکل نوم आवाज شکل لري غین داسې شو ها په اول کې غین مینس کې غین ها اخر کې غین داسې مینس کې په اخر کې په اول کې داسې شکلونو سره دی راځي نوم د دې غین یا مد نون غین आवाज غین زبر غ غین زیر غی غین پیش غو غ غی غو نو غ غی 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 غو 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 او غو داسې غلط نو غ غی غو دې طریقې سره د دې خپل आवाज مثالونو سره وضاحت کو چې دا حروف د شکلونو سره استعمالي کې نسنګه خا ګوره وته غفار دلته استعمال شو اول کې خا مغضوب دلته ګوره دا غین مخ کې د میم سره وروسته د ضاد سره ولګېدو اخر کې بلغ اخر کې ولګېدو دا پوره شکل هم بس دا دی نو دې طریقې سره د دې استعمال وشو आवाज مونږ وپېژندو بل دی بس حرف حرف دی بس خا شکل نوم आवाज شکل لري پورا داسې دی اول کې چې استعمالېږي داسې خا مینس کې استعمالېږي داسې او آخر کې استعمالېږي داسې صحیح شو
دا د دې نوم دی خا الف خا او اواز خا زبر خا خا زیر خی خا فیش خو خا خی خو خا خا غلط شو خا غلط شو خی 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 دا درې مړه غلط شو خو غلط خو 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 غلط خو غلط نو صحیح څنګه خا خی خو خا مثالون سره وضاحت کا پورا شکل لازی بار زاخون دا بار زاخون پورا پکې راغی خا بیا ورپسې خراجا اول کې خراجا اول کې مینس کې باخیلا باخیلا صحیح شو اخر کې نوفیخا فیخا صحیح شو دا په اخر کې شو نو معنا دا شو چې موږ دا څلور حروف نه پیژندل کاف قاف غین خا د دې اوازونه موږ پیژندل مثالونو کې د دې موږ وضاحت وکړو او دا څلور حروف یاد کړئ ان شاء الله نور حروف چې کم پاتې شو آینده درس کې به خیر موږ دا غي بیان کوو دا غي پہچان وکړو دا غي با زده کړه کوو چې په کومه طریقو سره استعماليږي आवाज او دا غي شکلونه ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين